حج ته روان دی یو سړی 600 روپۍ دي ورسره لار کې یو ښځه ناسته ده د مردار خره نه غوښې پرې کوي او ښکری کې اچي بیبي دا څه کوې هغې ورته ځه کار کوه وی نه پوهې به وی ځه بچیه ولې مېړه درد دی وی نه بیبي ما به پوهې وی نن څلورمه ورځ ده چې زم نهر یم او بچي مې نهر دي خاون مې مړ دی 4 لوڼه راته یتیمانې پاتې دي نن څلورمه ورځ ده سهار چې راوتما نو لوڼو راته ووې چې مورې که نن دم سره نه وړه نو بلکل هلاکې به شو ټوله ورځ وګرځېدم چا راته د یو نوړی روټی ستو نه کو زړه کې مې خیال وکړو چې که نن هم تشه لاړې نو لوڼه به مې مړې شي مسله دا ده چې څوک د لوږې مړه کېږي نو هغې ته مرداره خوړل روا دي نو دا د خره غوښې ځکه په دې ټوکری کې اچوم چې بچولی یوسم چې بېګاله پې شپه تېره شي دا حاجي صاحب ورته وایي بیبي ځم در سره ځم وی بچیه ما سره ځکه مزه چې زما په کور کې خدای ګواه دی د دې مردارو غوښو نه به بل شی نه وي زه به ستا مېلمستیا په څه کوم ورته وی بیبي مېلمستیا له نه ځم هسې ځم چې کور دې ووینم وی چې ځې راځه وی خو په دې شرط به در سره ځم چې دا د مردارو غوښو ټوکری به زه په سر وم او ته به تشه روانه الله وی جامې به دې پلیتې شي وی زه د خدای غواړم هغه ورځ چې یو بې کسه سره مې ټوکری په سر وي او اسخاو به په ما را روان یو جامې مې پلیتې شي دا پلیتې نه دي بلکې دا پاکې شي وی ډېره د مردارو غوښو ټوکری حاجي صاحب په سر کړې ده بوډۍ سره روان دی چې دروازې ته ورسېد لوڼه ورته په دروازه کې ولاړې وې وی مورې نن دم سره نه وړه وی بچیه خفه کېږئ ما ډېرې سربې او مزېدارې غوښې مې درته راوړې لوڼه ډېرې خوشحاله شوه حاجي ورته څه وایي زړه کې سوچ کوي چې په خدای قسم چې هغه د مکې د کعبې تلو نه د دې نهرو کعبه جوړول ډېر ثواب دی دل بدستا ورد کے حج یک براست 100,000 کعبه یک دل بہتر است رحمان بابا سوئی وی د خلیل تر کعبه دا کعبه بہتر دا د خلیل تر کعبه دا کعبه بہتر دا چې څوک جوړ کاندي ویران حرم د زړه الله 800 روپۍ راوېستې ابو ډایله ورکړي چې زه حج ته تلمه خو د حج تلو نه ما ته دا ثواب زیات ښکاره شه دا ولې 800 روپۍ د 4 ورځو نهر ای چې ولیده لوڼې ورته دعا کوي ورته واجي صاحبه د دې نیکۍ په بدل کې ته چې څه وخت کې مړ کېږې نو الله پاک دې په دغه وخت کې د ایمان دولت نصیب کا دویمه جینۍ ورته وایي واجي صاحبه ته چې مړ شې په قبر کې دې کېږدي منکر نکیر درته سوال و جواب تراشي نو الله دې داسې جواب په جبر علاولا چې د منکر نکیر د پکړ نه په ځان خلاص کی ادره مورته وي واجی صاحب چې اسرافیل علیہ السلام پشپېلې کې आवाज وکي او دنیا د زمکه نه راوځي نو الله پاک دې په دغه ورستا د پیغمبرانو پټولي کې شمار کی اصل ورم ورته واجی صاحبہ چې د قیامت ورځ وي الله قاضي وي او جناب محمد رسول الله شفاعت کوي په دغه ورځ د خدای دیدار او د محمد رسول الله شفاعت دی نصیب شاه دعا ورته وکړه ای پرې خو دې واپس کور ترا مرګرو ور سره وعده کړی و حج ته بزو دادی
ای چې واپس رااله دته وی راغه مینا کې چې ناستو دا خبره داسې و دی وی زه خو مینا ته تللی نه منو څه خبره بیت الله شریف کې وینان روضه مبارکه ته ولاړو یو زم درود وی نه والله کزتل ای ورته دروغ ولې یا ظالما تازه حج نه راغله او دروغ دوی والله قتل هغه ورته په خدای قسم په مدینه منوره کې سردار کونین تا مونږ سره یو ځای ولاړ و او درود دی وی ټول ورځ په دې جګړه تیر شو د شپې په خوب کې جناب محمد رسول الله ورته وی چې اجي صاحب تا خونن ټول ورځ په جګړه تیر ورته وی یا رسول الله زه حشتنیم تلو دی اجانو را سره جګړه کولې ته مونږ سره وی حضور علیہ السلام ورته وی بچیا مخه پکېګا تا چې په کوم ورځ هغه د حج پیسې دا غسلور ورځو د نهارو د یتیمانو په خېټه کې واچولې په مغه وخت الله ستا په شکل یو ملائکه پیدا کړه هغه ملائکه به تر قیامت پورې حجونه کوي او ثواب به الله تعالی درکړي ناستا په شکل ملائکه ور سره مرګره وا دوی زکه درته وای چې ترا سره نو زما عزیزانو حج دیتا وی